ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم. علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه بېڅوکه خلکو سره کومک او مرسته کوي. دې وخت کې خو دا بابا ما سره وینې، نو دا بابا زوی په دې بس د عمر نه ورتېر دی او د رستم سره تعلق ساتي. دا چې ورسره راغلی نو دا یې انګور ده او د دې شپږ بچي دي یتیمان دي، نو خپلې غریبۍ او نستۍ دلته راوستي دي. څه صورت حال دی؟ خاوند دې کله وفات شوی دی؟ د خاوند مې چې کال ته نږدې وخت شو، پروس کال شوکدر کې وفات شوی دی. پروس کال شوکدر کې او د خانانو خدمت کوم، نو د لکه ځای مې شته دی، خو د کور حالات مې نشته، نو که د وروڼو خویندو پکې ما سره مدد وکړو د کور په باره کې، را سره یې لاس امداد وکړو. لکه خپل ځای مې شته خو کور مې نشته، د کور د جوړولو وس مې نشته. د خاوند مې جوړو، خو لکه هغه داسې وشو چې لکه هغه وفات شو، هغه هر څه پاتې شو په ځای باندې. اوس ماشومانان دي هر روزه لکه دغه غواړي پیسې غواړي سکولونو ته ځي، زموږ د سکولونو وس نشته دی، مونږ چې په دې باندې سکولونه ووایو په خپله باندې خو دغه شانتې شاړ شي بل لوی شو، خو لکه بچي خو نه شو لویولی. نو که ماښام شي نو څه نه وي، که سهار شي نو څه نه وي، لکه حالات ګډ وډ دي، نشته دی څه. دې ځای ته څنګه رالی د رستم نه؟ دې ځای ته څنګه رالو، خو بس لوږې راواغستو چې بس لوږې په مخه واغستو چې بس چا راته دا ځای وښو. شیرپا دا ستا نوم یې راته یاد کړو. شیرپا نه دغه ستا نوم څه دی؟ زما نوم نوشاد. نوشاد بابا څنګه راغلی؟ نوشاد بابا دا یوسف جان، یوسف جان نوم راته چا واغستو چې 400 یوسف جان له ځان ورسوه، یو بل راته ووایي. دا پېښور کې دی که نه؟ نو وا خیر خو زه خو ما ته خو پته نه وه که نه، نو زه د هغه په نوم باندې رالم چې راکه ما سره یې څه مدد وکړو. نو هغه چې زه د عمرزو بیا چې ما تپوس وکوي چې دی په عمرزو کې دی، چې عمرزو ته رالم نو کسانو راته ووایي چې هغه خو په پېښور کې دی، خو دغلته یې وراره دی که څوک دی، وایي ته دله ده وکړه. نو چې هغه لاړم نو دا چل ستا دا نوم لاله هغه راکړه چې دغه سړی به سره مدد وکړي او هغه خو پېښور کې دی. یوسف جان وراره دی له ما نمبر؟ د یوسف جان وراره. وایي چې دا دې سړي له تا ته ټلیفون وکړو، بیا وایي چې دله به لاړ شي نو دی به تا له تا ورته وایي دی سبا راولېږه. ښه دا راته ووایه چې ستا نوسي ژوند څنګه تېرېږي؟ ژوند یې داسې تېرېږي چې ماښام شي ډوښۍ والي په کورونو ګرځي چمګاوڼ کې، څوک ورته پخکړې ورکړي، څوک ورته ورکړي، څوک ورته ډوډۍ ورکړي، څوک ورته کړي. دغه حالات دي. او زموږ علاقه ډېره غریبه ده، غریبه ده، د چادر هم وس هم نه رسي، نور چا هم ته وره وس نه رسي. نور زامن دې شته؟ نه دکه یو هم لاړ. دکه اوس خو شپږ نوسي دي که نه؟ اوس مې نوسي شپږ څلور هلکان دي، څلور هلکان دي، 2 جینکۍ دي. دا یو پکې وړه ده، دې کې دا کې وشته او یو پهله ده. نو اوس لکه مزدورۍ نه دي، په هوټل کې د لوښو انځور هم نه دي او د چا د کار نه دي، د مزدورۍ نه دي. خانانو له دا مشر دی، نو تنګېدو به را تښتېدو به چې کار به تنګ خو نه رو به تښتېدو، بیا نه شم تېرولی. پابندی ژوند وړوکی دی، د تصویر کې دی ته به وینې وړوکی دی، نو تنګېدو به د شیخ ملتون کې په 15,000 روپۍ میاشت باندې ورکړی، نو هغه به بیا را تښتېدو. نو هغه سکول پې هم خراب شو، نو بیا وروسته چې په 15 کې پاتې شو او چې دی نو هغه کار یې ونه کړو، نو اوس هم واپس بیا په 15 کې داخل کړی دی. ګرانو کتونکو 0341 34 60 345 دا د دوی ډایرکټ نمبر دی. په دې باندې به زموږ د موبایل اکاونټ نمبر ومي، موږ سره مدد کولی شي. بابا بیا موږ راغوښتي شو، دلی هم ورکولی شو، دته هم رالیږلی شي. ډېر خلک ورته داسې کالونه کوي چې انعام درې ورته ګڼګپي به کوي، صحیح ده؟ نو یو خو به د هغوی نه ځان ساتي او ډېر خوشاټاري به داسې وي چې هغوی به ورته دا وایي چې زه درله موبایل اخلم او ما سره لږ په کوله او مخ خبرې وکړه. نو داسې خلک هم درته کالونه کوي. نو بس دنیا د ځنګل دی. په دې نمبر باندې په منیر کې یو اخون نوم یې لږ دی، هغه را باندې دا اکاونټ جوړ کړو په دا ایزي پیسه په دې نمبر باندې، بیا را باندې د بینک جوړ کړو، د بینک دی ته به د بار نه مدد راځي، د بینک غیر باندې هم جوړ کړو او د ایزي پیسه را باندې هم جوړ کړو او په داسې په تصویر باندې لکه خپل نمبر ورکړو. هغه تا سره خپله ښېګړه کړې ده، هغه تا سره خپله ښېګړه کړې ده، په تا به اکاونټ هم جوړ کړی دی، دغه هم جوړ کړی دی، ورده هم ورکړی دی، خپل هم ورکړی دی. اوس ما زه به خپل هم ورکوم او ستا دا هم ورکوم، خو یو سړی تا ته رالیږي خو ما ته یې رالیږي، خو امانت ستا دی. نو دغه څه خبره نشته دی ښه چې ته به وایې چې هغه به زما یا پیسې یا اخوا دېخوا یو خپل کوشش کړی ټلیفون هم رانغی، نه میسج راغی نه ټلیفون راغی، مطلب راځي به ټلیفون نه به راځي. صحیح ده. ګرانو کتونکو دغه مدد او کومک ورسره وکړئ. موږ 12 ویډیوګانې وکړو، په 12 کې یوه دوو یا دریو کې چې کوم دی نو چاته امداد راشي چاته رانه شي، خلک تمه کوي. بل هم یو پېښور یو زنانه له کړې وه، معذوره وه په دې یو وخت په باندې،
نو ما ته وایي چې د هغه ویډیو څه چلو شو. نو ما ورته یاره بس ما ویډیو کړی د تا ته مې وایي چې نمبر او تا پکې نمبر ورنه کوم، ما ته چا سره لیږلي نه دي چې ما ته کله څوک سره ولیږي زه به یې تاله درکړم. نو بابا د الله نه به غواړو ښه او چې کله هم دغې نو دغه به کېږي. نو ګرانو کتونکو ضرور ورسره کومک او مرستو کې دا د جلوزو یو خور ده او دا ونیسه ځان سره د جلوزو د یو خورکې چې کوم دي د هغې د طرف نه دغه والا دا وچه سودا یو کپړې دي بچولم د تالم او دا چې کوم دی نو تحریک لبیک والا ښه مولانا شفیق صاحب صحیح ده ښه او نور به د الله نه به غواړو الله به درکوي صحیح ده که خرچم پکې درته راله خرچم درته راله وچه سودا هم درته راله ښه ډېره صحیح ده که نه او ویډیو مې هم درله وکړه او نمبر مې هم دې پکې وله ورکړه ښه اورې د الله ته به کښېنو الله نه به غواړې چې تا ته چا ټلیفون وکړو دغه نمبر نه دی دا به کلو ساتي په دې به سره خلک رابطه کوي صحیح ده ته پوه شوې ښه او نور خدای پاک هر څه کوي رس به نه اخلو ښه او نو به چا تنقید کوو هر سړي تا سره یو کوشش کوي نو د خپله وسه کوي ښه هر سړی د خپل وسه پورې پړ دی. ګرانو کتونکو ضرور ورسره مدد وکړئ چې هغه رستم نه راځي ګرځي راغلي یوسف جان عثمانزیلي خو چونکې هغه په پېښور کې وي د هغه واره وله بیا زمونږ نمبر ورکړی دی او ما ورته بیا دلته کې راشه نو دغه دی د دې ځای نه څه یوړ مزید ورسره تاسو مرسته وکړئ.